تقبل الله منكم صالح العمل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام. صدق الله العظيم. زما مشرانو خويندو ميندو اوریدونکو د روژې میاشت راله او دا ډیره د برکت او د عظمت او د رحمتونو میاشت ده. په خپله نبي علیه السلام مبارک به دعا کوله: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. یا الله زمونږ دپاره د رجب په میاشت کې د شو قدر په میاشت کې برکت واچئ او یا الله موږ روژې ته ورسئ. د دې وجې نه موږ تاسو له پکار دا دی چې د روژې میاشت راله موږ خوشحاله شو او دې ته په خوشحالۍ سره متوجه شو. ابن فضل تابعی دی، فرمای: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغنا إلى رمضان. وی موږ به د الله جل جلاله نه دعا کوله 6 میاشتې یا الله موږ روژې ته ورسئ. وكانوا يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منا. او بیا به موږ 6 میاشتې دعا کوله چې یا الله دا کوم روژې موږ نیولې دا زمونږ نه قبولې کړي. نو هغو به دومره انتهایی اهتمام کوو. دې وخته چې سړی ګوري د دې حالاتو د وجې نه د روژې هغه اهتمام نشته، هغه مینه محبت او شوق نشته. د مسلمانۍ د حیثیت نه موږ تاسو له د روژې سره مینه پکار ده، محبت پکار دی، شوق پکار دی. نبی علیه السلام مبارک په د روژې د میاشت د راتلو باندې به خپله بار ته ووتو او په افق کې د اسمان په کنارې باندې به یې کتل، میاشت به یې کتله. دا سنت دی، موږ تاسو هم د هغې اهتمام پکار دی. او نبی علیه السلام به چې میاشت ولیدله دعا به وي: اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربي وربك الله. موږ تاسو له هم د روژې ته خوشحالېدل پکار دی او دغه رنګې د ټولو اعمالو اهتمام پکار دی، د دعاګانو اهتمام پکار دی. دا د رحمتونو میاشت ده. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق نصیب کړي.